د الله تبارک وتعالى په علاقه باندې لوی رحمت داوي چې هغه علاقه ته یو مدرسه یا یو مسجد یا تبلیغی مرکز داسی د دین او د هدایت یو مرکز الله یوی علاقه لور کی دا د الله تبارک وتعالى په ټول علاقه باندې خوش قسمتی نن چې دا علاقه خپل اخکاری نه دا په دې مدرسې باندې خپل اخکاری دې علاقه باندې دا الله خصوصي مهرباني ده چې الله ورله اداره ورکړي او الله یوی علاقه له مدرسه ورکی د هدایت یو مرکز پکې کولو کی د دین یو باغ په یو علاقه کې کولو شي شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه یو ورځ د خپل مرید خواله راغله هغه مرید وی ما په مدرسو باندې ګرځاو حضرت می ګرځاو مدرسې می ورته خودلی مې دا مدرسه دا او دا مدرسه دا وی اخیر کې چې هغه اوس خطیده ماته وی چې دا خوزتا په پردي باغونو وګرځول یوې مدرسې لري بوستم دا د پلان کې مولوی صاحب مدرسه ده دا د پلان کې مولوی صاحب مدرسه ده دا د پلان کې مولوی صاحب مدرسه ده تا چې خپل کم باغ لګولې او تا خو زه هغې باغ ته بوله وستل چې دا یو باغ ما لګولې دی هغه عالم لیکلی دی وی هغې ورځې نه زما د مدرسې فکر پیدا شو چې د مدرسې بنیاد کې خودل او مدرسه قایمول دا د دین یو باغ قایمول دا مدرسه نه ده دا د دین یو باغ دی او دا د ټول علاقې باغ دی ټول علاقه په ښایسته ده او ټول علاقه په منوره ده او ټول علاقه به فایده اخلي دا ډیره خوش قسمته علاقې چې هغې کې مدرسه قایم هغې ته طلبا راځي او سبقونه وایي او لارو باندې را رواني او دا لارې ډکې ډکې را رواني او مدرسې ته دا ماشومان را رواني دا لارې بختوري او دا علاقه بختوري رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه طلباو ته سبق دې دوران کې هغه سبق وایي باران راکېږي طلباو خپل کتابونه واغستل دنده کمرې ته یې منډې کړلې رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه خپل صادر خور کو هغې کې د طلباو پیزار ور واچو هغه یې پسې شاته واغسته چې ورسېد طلبا ورته وایي حضرت دا ته څه کوې وی دا څه دي وی دا ستاسو پیزار وی دا تا ولې دې خپل صادر کې راواغست وی طلباو دا هغه پیزار دی چې دې ته ملایک د دې د لاندې خپل وزر ما خپل صادر کې نه ورچو لا تزعوا اجنحتها رزا لطالب العلم کی دی فرشتي خپل وزري رزا لطالب العلم د پاره د خوشالولو د طالب علم الله د دې طلبا چې خوشالي فرشتو ته وای تاسو ورته وزري د لاندې خوري کوي دی پیزار د لاندې وزري کی دی دا علم لرازي دا قرآن لرازي دا د الله کلام زده کوي نو دا طلبا چې په لارو را رواني دي ته ملایک په دې لارو کې خپلې وزرې دا د الله رحمت وګڼئ په علاقه کې مدرسه ټوله علاقه په منورې ټولې لارې په منورې چې دا طلبا دې لارو کې ګرځي یو طالب علم چې د سړي وره ته لاړ شي او وره کې وایي وظیفه راوړئ الله وبخ د قرآن کریم بند کړئ نابالغ معشوم وی پاک جبی وی او قرآن بند کی استاد ورته وی ورشه وظیفه راوړئ دې د قرآن کریم نفاسی قرآن بند کی په جبی د قرآن تلاوتی او ستاوله کې ودرېږي وی وظیفه راوړئ الله وبخ دا پاک جبی او د قرآن د تلاوت نه پاسېدلی او احادیث مبارکو کې راځي چې د تلاوت نه پس الله دعا قبلوي نو دې ستا په دروازه کې ودرېږي وی وظیفه راوړئ الله وبخه
پدغه یو روټۍ باندې الله درې تنه بخي یو دا روټۍ چې چا کټلې ده بل چا چې پخ کړې ده بل چا چې دین دی طالب علم له ورته راوړله او دی طالب علم له ورکړله دی ورته ورله راوړله په دې ډوډۍ باندې الله درې تنه بخي دا د الله خصوصي مهرباني چې علاقه کې مدرسه قائم بیا د دې علاقې والا باندې الله فضلي داغي ورته ډوډۍ راځي او داغي ورته تعاون راځي دا ټول علاقې والا باندې الله رحمتونه راوړي مونږه د طالب علم د مقام نه یو خبر چې د طالب علم د مدرسې د قرآن د شاګرد سمه امام شاه ولی الله رحمت الله علیه طلبه او سبق چې کوم ورځ باندې د کم طالب علم د هغه اورو دراوړو نمبر هغه بیمار لوټه به لګلی و پورونو کرا زنانو بوړه هغه ګل هغه تبای کې ورچو د چا هغه لوټه وړه کښ طالب علم بلال را هغه لوټه برابر شي او هغه طالب علم بیمار و چې د کم طالب علم نمبر د امام شاه ولی الله رحمت الله علیه کی بدن بزل عرشم دا لوټه بزر خیر د طالب علم پځای بزل عرشم او دا لوټه بزر اورم جواب چې د سړی په علاقه کې مدرسې چې د گاونډیانو د خلکو خپل دا روټي راغستلې د مدرسې ته راوړي چې طالب تمہارا زوړه د نابالغ او معصوم جبو د قران وینکې زبستا قدر کوم زبتا لگا روٹی دی مدرسی تا امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی لارما چه اورا سید برتا نو آواز میں ہو دم جنراتا آواز راگی وی تسو کی میں شاہ ولی اللہ اماتے وی چتا تزان بد نخکاری تو پگیر سڑے راگلے زمون رکی ولاڑی امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی چدا خبرہ میں وولی دلا دیر مایوس شوم دیر کور ترالم واپس او دغی مایوسی په حالت کې سب لاستل زمونږ د علما ملګریم کله ناکله مایوس شي مونږ نه مایوس کیږو خو د علاقې خلک خو ډېر مایوس کیږي د علاقې د بعضې خلکو نمګیري پیدا شي مونږ وایو د دې بچو له مدرسه جوړه کړې ده د دې بچي به په دې مدرسه کې سبق وایي او ګاونډي راله اوبه نه راکړي بجلی را لگا راکی نسڑے ہوئی یا خدای سے سو وکر دیکھے خو بستا بچی سبق وائی ستا بچی بس تیاروں سب استا بچی تا سبق وا یہ مدرسہ کیوں گورا اکثر ببکی دا استاذ خپل بچی نہیں اکثر ببکی دا محتمم خپل بچی نہیں دا مدرسہ دا زان لجوڑا کڑی دا زان لجوڑا کڑی چلی بائی نو دا گاونډیان اکثر سړی مایوس کی نو سړی کیله پیداش یاره ویلا دینی خدمت خو ډېر ګران کار دی دا مدرسه پرېږدم نه چاته چې چاته حواله کوم مونږ وایو چې دا مونږ ستاسو بچو له ادارې جوړې کړې مونږ وایو ته به راځې زما حوصله افزایي به کوې ته به روټۍ رالې او مدرسې ته به یې راوړې چې مولي صاحب دا بچي دا ګلالي ډېره دي زمونږ په محله کې الله رحمتونه په مونږ راوري امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی خپل ډوډه پسې لاړ نو دند خزې خبره سخت وکړه نو زرالم او ډیر مایوس سم لاستلم ډیر مایوسه چې نن د طالب په جماعت دا خبره کی مونږم تاسو د دې بچو په وجه چې کومې خبرې برداشت کو هغه تاسو نه دی هغه نه تاسو نه خبره یې چې تاسو د بچو په وجه څومره مشکلات ستاسو د بچو ته سبق وایو مشکلات دې مونږ څو استادان دې سره پینځو ودونه کړي کنه اوس ته زما د استادانو ودونو ته سره نه دا ریکارډ به ما نه راکړي استاد د بچي په وجه زمونږ د اساتذو د زنانو ریکارډ علي چې د واده کړي کنه دې کړي مونږ ولا غم ورته مونږ وایو ای به مونږ د قوم بچو ته سبق امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وی چې لاړ د شو خوب میں اولیدو وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کی اولیدو من ارادم دشو زمون کرا ما توئی شاہ ولی اللہ پاستا تا دا مدرسی دا طلبو
په وظیفه راټولولو ځان بد ښکارېدو او وی لمنې داسې کړې ده ما ته وایي ما ستا طلباو له وظیفه راوړې ده همدا وظیفه وه د طلباو دومره لوی مقام دی زه وایم چې مونږ به له دا پیزار ګرځولې دي پسې دا روټۍ د کور راوړلې چې یا الله شکر دی چې زما په محله کې داسې دا ښکلي ګلونه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه څوک چې د علم په لار روان شي دی په یوه لار روان شي علم تلاش کوي بچې د کور را روان دی علم تلاش کوي سهل الله له طريقا الى الجنه الله دته د جنت لار اسانوي الله دته د جنت لار اسانوي چې بچې را روان وي چې بچې دې مدرسې ته را رواني مشر او ستا په لار را رواني نو ستا په لار کې به ملایک وزرې خورئ بچو ته ستا په دې ځمکه کې به ملایک وزرې خورئ ستا په لار چې مدرسې ته واړله وایي زما د پټي په منځ راځئ ملائک په زما په دې ځمکه کې وزرې خورئ سبا به دا علما شي دي د الله د جنت لارې اسانۍ او الله به ورله اختیار د سفارش ورکړي او چېرته په مخه به یې زه ورشم چېرته په مخه به یې زه ورشمه زما دا پټې به ورته یادي زما دا لار به ورته یادوي زما دا احسانات به ورته یادي الله به ورله سفارش اختیار ورکړي نو ما به د ځان سره جنت ته نو مدرسې له مدرسه څه کوي چې مونږ رالګو نو لارې مدرسو ته بندو او مدارسو ته مشکلات پیدا کړو دا خو د دین بابونه دي قسم په الله چې دا قرآن ته رکاوټ پیدا کړو دا محتمم ته نه دي دا رکاوټ د الله کلام ته دی دا رکاوټ دا د الله کتاب ته دی دا مقابله د الله د کتاب ته دا زمانه ده د مدرسې مقابله ده د الله مقابله دا خود الله په تاسو خصوصي مهرباني وي چې علاقه کې مدرسې حدیث مبارک کې راځي شهید به وي الله جنت ته ځما رب العالمین ورته وي د شهادت فضیلت ته چا بیان کړي وي با عالم صبر کو استاد د جنت ته نه دي شهید په ایثار حاجی سے بوئی جنت ته ځما الله بوئی د حج فضیلت چا بیان کړي عالم صبر کو استاد د جنت ته نه دي دا ټول به معلق شي عالم براشي وي بچي ز جنت ته ځم بس زما نمبر دی په نظر ټول استاد عالم به وي ز جنت ته ځم رب العالمین ورته وایي ته چې جنت ته ځې ځکه چې تا علم خور کړی علم دې کړی دعوت دې خور کړی عالم اسلام ته او نو تا چې علم خورو تاله چا مدرسه نه و جوړه کړې ولې چا ځای نه و درکړی چا لار نه و درکړی چا د فصل پټې تاله نه و درکړی چا د پرن ځمکه تاله نه و درکړی او قرباني چا کړې وه په پرن روډ یې تاله مدرسې له ځمکه درکړې تا چې بچو ته سبق وي نو تاله چا مدرسه نه و جوړه کړې تاله چا ځای نه و درکړی ولې نه الله نو رب العالمین به ورته وایي تا چې دا علم کړی دی نو دا دې د سخي په سخاوت کړی دی صبر وکړه دا سخي به درنه ړومبې جنت ته نو الله به دې دا مدرسو والا ړومبې بولي د محتمم نه به د مدرسې مالک ړومبې جنت ته د مدرسې جوړونکی به د مدرسې د استاد نه مخې ته جنت ته ځي ځکه ای مشرانو ای د دې علاقو سپېڅلوګو مونږ کو علم خورو نو ستاسو په همت خورو ستاسو په تعاون خورو تاسو مرسته کوئ مونږ علم خورو نو تاسو د دې علماو سره برابر شریک یې برابر په څه درجه کې مدرسه کې ځان شریکوئ په څه درجه کې وایي چې زه دې مدرسه کې اصلي شریک حساب شم چې دا مدرسه علما تیاری چې زما پکې پراخي زه به قبر کې ما او دا به علما تیاری او حافظانو به دستار تړل شي او زما قبر ته به اجر مال څه مال دی دا مال به ټول لاړ شي په مال مه دوکه کېږي چې څومره مال ډېر دی دومره به حساب ګران نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته کېناست وی صحابو ما بیګا خوب لیدلی دی
دا انبیاء خوب اغا وحی اغا وحی امام ایگا خوب لیدے لے صحابہ کرام ورطا ناس کی مقامہ خوب ورطا بیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقامہ امام ایگا خوب اولیدو او جنت بھی اولیدو او دا جنت دروازی بھی یو کس راگے بیچرا راگے نو دا جنت دا ہری دروازی نورتا آواز کی دو چی مرحبا 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 جنت تو بسڑے پیو دروازہ زیہا پٹولو نشی لاغی لے دے زیبا پیو نو آوازو نولی دا ٹولی بکئی تب پیو زیکنا اے زجی استاسو لیکلی تدل ترالم زغو صرف دی مدرسی ترادت دشم کنا بلچا دیری تا خونه مطلع او سمرا خلق راتا ولاړو لار کی مدا دا میل مصری اکرام یا خوشتی زمون زیتا بلگلار شو رازی جی دا زمون کور دے آغا زینا خدا دا میل مصری اکرام وی نوی اب تا کس چرا دندشو نو طول دروازو ورطوی مرحبا مرحبا پخیر آلی ہر کلے دیوی اویدہ کس نو مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور تو مخامق ناس دیویدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گٹی دغی خلقو وکڑلے دا دنیا استقبالونا و جیدادونا دا قربان کو دا آخرتنا بے مرحبا پخیر آلی پدی دروازہ رازا وی دا جنت نورتا آوازو نکی وی یو کور وی اولی دا آگینا پس وی دا سپینی ملغلری نجوڑو او یاقوت پکی لکی دیلیو دیر خکولے ہو نماچی دا آگی کور آگی خائص تا وکتل وی ماوی چیز سید المرسلین ما تاکور زمان زد طول انبیاء سرداری ماوی لابا زمان کوری دیر خکولے ہو چی ارادہ میں وکرلا انا نوتلو نماتے چی داستا کور ندے دا قریش یو کس دے او نوم عمر دے رضی اللہ چی دا خود عمر کور دے رضی اللہ تعالی عنہ اغا مقامق ناس دے بلا کور دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بل صحابی توی تو اخیر کے عبد الرحمن ابن عوف تا متوجی شو رضی اللہ عنہ خطوائی عبد الرحمن ابن عوفا ستامی دیر انتظار ہوتا تا دیر لیٹ رادندش چه رادندشوی نو طول وجود دی خوالا ہو طول وجود باندی دی خوالی وی چه کل رادندش ولی وجود دی خوالا ہو چه ترادی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ متوی چی امیلی دلی وجود دی خوالا نمادن تپوس چی تولی لیٹ والی ما سر یر پیدا شوئی بیتا ما توی چی دا اللہ حبیبا زماندار صحابیو مزما سر دمال حساب ما سر دمال حساب شروع زکر میرا وجود خوالا شوی دے دیر لیٹ دلی جیدادونو دلی مالونو با اللہ حساب